زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، د تیرو څو جمعو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت تذکره شروع ده او نن تقریبا اتمه جمعه ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو. ست تذکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هغه شوې ده او ډیره حصہ دا پاتې ده. تیرو جمعو کې دا خبره ذکر شوې و چې ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورک او داسې تکلیف ورک چې الله جل جلاله په قرآن مجید کې د هغه تذکره کوي او په هغه باندې چې کوم دی نو د خیرو د هغه د بربادۍ اعلان کوي. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې دا دوانه لاسونه دي د ابو لهب دا مات شي، دا د تباشي برباد دي شي او یو وخت به دې راځي چې د ټیکانه ما جهنم ګرځولې ده، دی به جهنم ته داخلي. دا د دیو جنا چې د خپل لاسونو باندې چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق را جمع کړ او هغه ته د دین د دعوت خبره وکړه او د اسلام د پیش کولو هغه خبره وروړاندې کړه، نو د کمر راواغستې رسول الله مبارک طرف ته ورغزارې کړې او دا خبره وکړه چې تبا لك لهذا جماعتنا، تا دی خدای برباد کی، ته هلاک شي، تا اله بله د دې خبرې د پاره مونږ را جمع کولو. رسول الله مبارک ته وی نو الله جل جلاله د هغې په جواب کې دا آیتونه نازل کړه چې هلاک او برباد تشي او چې څنګه وو اقصی الله جل جلاله تبا برباد ک او مردار شو. دومره حد پورې څوک نو چې هغه خخ کړی وي زامن وي چې کم دینو هغه چاله پیسې ورکړي او هغه په پړی چې کم دینو د هغه په خپو کې واچ او راکاږي او کندې ته غزار. دا د ابو لهب نو دغه خیره ورته ولګېدی، الله جل جلاله هغه ذلیل ک رسوای ک او غر کی کتابای. کله چې دا آیتونه نازل شنو د دې ابو لهب چې کما بیبي وا کما کور والا وا نو هغه ته ډیر زیات چې کم دینو په دې خبره باندې یو غیرت ورغی چې ګوره پیغمبر دی او زما د خاون متعلق دې قسمه خبرې کوي او د قیامت پورې وای چې دا آیتونه نازل شوي خلک به لولي او زما خاون په بده باندې یادای. نو هغه دا کار شروع کړ چې د خپل خاون ملاتړ شروع کړ د ابو لهب او د هغه کار داو چې غرته وتلا او غنی خشاک دا تیر سيزونه به راوړه چې رسول الله مبارک په کوم ځای کې تیرېده جو ال تکي به وته خو د چې رسول الله مبارک په خپل مبارک کې دا لاړ دقه کارو. الله جل جلاله د هغه تذکرہ په قران مجید کې کړی دی. وخت په تیرېده او دومره حد پورې چې بعضی خلک داسي چې رسول الله مبارک مخالفت به کا خو پشي شاوه کا او دا ام جمیل کنیت دا به متخلق وي. دا ام جمیل دی به دې طریقه کار کاو چې رسول الله مبارک مخې ته بتلا او مخامخ به د کنزل کړ. د دې باوجود چې رسول الله مبارک چاچی و یعنی رشتہ دار و. اوس تاسو اندازه وکئ په معاشره کې چې یو خپل سړی چاته د خلکو په مخ کې کنزل کوي نو دا ډیر لوی آر ګڼل کېږي، ډیر لوی شرم ګڼل کېږي او چې سړی هم بیا نه بیا خزي نو دا د هغې نه غټ چې کوم دی نو آر شرم او سړی په دې باندې ډیر لوی غیرت ورسي. نو دغه ام جمیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته بلاړه او رسول الله مبارک ته محمد نوم هم نوي. د محمد نوم معنا دا ستایلې شوی یعنی په خو صفاتو باندې را بللې شوی. دبا رسول الله مبارک ته محمد نوم نوي، مزمم نوم به وته. د مزمم معنا دا په بدو صفاتو باندې په غلطو صفاتو باندې ستایلې شوی.
یعنی هغه نوم به ولا الټک خپل نوم به وته نه خراب نوم به وته رسول الله مبارک نه پیر چاته پوسو کې دا الله رسوله دا ام جمیل ستاده چاچی راضی او تا ته چې کم دینو کنزلی کوي رسول الله مبارک ته وی س کنزلی کوي د چانو مخلی وی دومره بوغس کوي ستاسو چې تانو مم ناخلی رسول الله مبارک ورته وی دا د الله جل جلاله لوی فضل دی چې په دشمنانو باندې زما هغه پاک نوم چې کم دینو په خله باندې نه راولي دا زمانو ناخلی محمد نوم ناخلی مزمم نوم اخلی دغه وسوکی دا به ته ځان کنزلی کوي ماته نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر زیات تکلیف ورکا چې مخامخ بشونو مخامخ به وتوي چې اے مزممه ستاد دین چې کم دینو مونږ نافرمانی کو یا مزممه عصینا اے مزممه مونږ ستاد تابعداري نه کو وامره ابینا او ستا چې کومه طریقه راوړې ده ستا چې کوم کارونه دي ته چې کومې خبرې کې د هغې نه مونږ انکار کوو دغه مونږ نه منو ودینه ابینا قلینا او ستا چې کوم دین راوړی دی هغه مونږ د سنې نه منو نو ته د کوم طرف نه چې کوم دی نو دا دین راوړی او دا خبرې کې زمونږ د پلار نیکه دین په مونږ باندې چې کوم دی نو خرابې دا خبرې به هغې کوه نو الله جل جلاله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې شوی وي خو چرته رسول الله مبارک چاته جواب نه دی ورکړی واپسې یا تما ته دسی وي تدسی نه رسول الله مبارک شان داو چې د الله جل جلاله د طرف نه دا حکم او صبر کو چې څومره صبر یعنی انتها پورې ته صبر کوه دا بستا د لپاره چې کوم دی د کامیابی ذریعہ او سبب ګرځي رسول الله مبارک د صبر کاو ساو تر دې هدا پوری چې ورځ وې د لاړه او پڼه را پشا کړه د دې لپاره چیزې د رسول الله مبارک په خپو کې واچو او دا په زخمی شي نوراله ډېر ستړی شو یو غټو هغه ته د خپل پڼ دا یو تاړم که څنګه چې عام خلک کې ستړی شي یو غټه ته پڼ اړم کیو کی دې د خپل پڼ دا یو غټه ته ورواړه او وړه مې او وسم بازي خلک کوي کم خیال کړی یو پړې راولي او دا په سر باندې د پړ نه پړې راولي او بوج نه او په سر باندې د قصيراتاو کی چې ستړی کوي مینه خرابای مینه هغه زمانہ کې یو پړې خلکو د خېټې نه چا پیر کپړ به پیرا واغس شاته مې نیولې یو به په دې تندي باندې دي نو چې څنګه دې پړ واړاو نو هغه پړ واپس راغی او هغه پړې د دې مړې ته ونه چې څنګه مړی ته پړې ونخته نو په شا باندې لاړه بس موږ ته وایو خپي شو د مړی ته پړې ونخت صاحبن شو په قضې باندې مړه شو ام جمیل نو الله جل جلاله د هغې تذکره په قرآن مجید کې ارشاد فرمایي سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد مفسرین فرمایي چې د دې په سټ کې به پړی نیو خود د واقع طرف ته اشاره وشوله چې د ابو لهب دغه کور والا چې د رسول الله مبارک تبه کنزل کول رد بد او سخت دشمنه وا په دنیا کې اوس الله جل جلاله اقچل وک مړی ته پړی اړم شو است مردار شو مړ شو او بعض مفسرین وایي چې الله جل جلاله دا خبره د آخرت متعلق چې کله د قیامت ورځ شنو دی له الله جل جلاله په دې ترتیب سره عذاب ورکي چې د رسول الله مبارک ته تکلیف ور رسولې او په دې خلی ورته کنځلې کړې لہذا الله جل جلاله بعد قیامت په ورځ د دې د عجب بهر تر وباسي د دې په دې سینه باندې به د عجب پرته او د وسپنې سرکړي زنجیران به د دې په دې مړی کې واچولې شي او په هغه باندې به دې ته زور کولې کیږي او دا برخلې دا به دغه سي ژوندې کیږي او بیا به کم دینو مړ کیږي ژوندې کیږي او بیا به دې مړ کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه دین اسلام خورولو باندې قسمه تکلیفونه ور رسولې شي او دومره حد پورې تکلیفونه ور رسولې شي چې هر یو کس پاغه ځای کې چې کم سردار او کم وډیره او څوک مشر د خپل خاندان نو هغه لکه څه کسر نه پرې خو همیشه چې څومره وسیک شوی دی رسول الله مبارک ته تکلیف ورکړي دومره حد پورې د صحابه کرامو تذکرہ هغه خو بل جمعه ما تاسو ته ذکر کړی و چې څومره چې کم دینو صحابه کرامو ته تکلیف ورکړي شو
اوس بذات خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره تکلیفونه ورکړي شي. عقبه ابن ابي معيط دا یو ډیر ذلیل سړی و د هغې زمانې، او چې کوم ورانی کار به نو دته به خلکو د باغه کا د رسول الله مبارک ډیر سخت دشمن جوړ شوی. د افسوس خبره دا ده چې کله د رسول الله مبارک د نبوت دا اعلان نو کړی نو د دغه نه مخکې عقبه ابن ابي معيط د رسول الله مبارک جګری دوست او ډیر خاص ملګری د رسول الله مبارک ګرځیدل به یو ځای کارونه به یو ځای کول. خو چې کله د نبوت اعلان وشو نو د ټولو نه لوی دشمن چې کوم دی نو دی عقبه ابن ابي معيط جوړ شو. یو ورځ رسول الله مبارک دا په مسجد حرام کې و دی راغی دا عقبه ابن ابي معيط چې ښه ملګری و د رسول الله مبارک، او رسول الله مبارک د دې مرۍ نه ونی او زور ورکه دومره زور ورکه چې رسول الله مبارک په خپل ځان نشو خلاصول. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي وایي زه به دغه ځای کې ولاړم خو سمې نشو کولی ځکه چې کافران ډېر ولاړو په دې کار پسې خاندل او رسول الله مبارک له چې کوم دی نو ده دا تکلیف ورکا. په یو روایت کې راځي رسول الله مبارک په مسجد حرام کې دی او دا عقبه ابن ابي معيط راغی خپل څادر یې لرې کړ او د رسول الله مبارک مرۍ ته یې واچاوه، یو طرف ته ورته زور کوه بل طرف هیڅ چا د رسول الله مبارک مرسته نه کوله، یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمای و ما پر امنډ کړه او دا خبره ورته ارشاد فرمایا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. ای ظالمانو تاسو دا یو سړی د دې وجنه وجنئ چې دې تاسو ته وای چې رب زما الله تعالی دی او تاسو هم د قرب یو ومنئ، د دې بوتانو د دې سيزونو نه قلار شي، د دې وجنه دې سړی ته تاسو تکلیف ورسول. دا ستاسو نه روپۍ نه غواړي په خپل تبلیغ باندې، دا ستاسو نه چې کوم دی نو څه بل یو شی نه غواړي، ستاسو نه مال جیداد مشري سرداري پیسې دا شی نه غواړي، د دې باوجود چې کوم دی نو تاسو دله تکلیف ورکوئ چې د الله نوم درته ښیي، د الله جل جلاله نیغه لاره درته ښیي، د هغې باوجود چې کوم دی نو تاسو دله تکلیف ورکوئ. یو ورځ دغه عقبه ابن ابي معيط د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې یو درد او یو تکلیف او د خلکو موافق چې سبا دا خلک چې کوم دی نو د دنیا نه داسې قسم له رخصتېږي نو هغه زړه خبره ورته رایادېده چې دا عقبه ابن ابي معيط خو زما ملګری و، کاش چې دی چېرته کې مسلمان شي د ایمان راوړي. یو ورځ په رسول الله مبارک باندې وحی نازلېده، د عقبه ابن ابي معيط داسې روانو رسول الله مبارک ته ویې دی خوا راشه خپل مخې ته کېنه وی ګوره عقبه ته زما نه خبرې ما چېرته ستاسو دومره یارانه دوستانه کړې ده چېرته مې دروغ ویل؟ وی نه تا نه دي ویل دروغ. وی اوس چې زه کومه دا خبره کوم چې زه د الله رسول یم پیغمبر یم په دې خبره کې زه دروغ ویم؟ زه دروغ نه ویم، ته په ما ایمان نه وړه، یو رب ومنه، یو الله ومنه، د دې بوتانو د دې څیزونو نه قلار شه. دا ورته وینا زه نشم داسې کولی، نشم کولی. دی پاسید بهر حال او چې کله لاړ نو په مدینه منوره کې یو کسو دغه امیه نومي امیه هغه هم ډېر رذیل انسان د ده خواله لاړ. ده ورته ویې هلکه آینده دې خپلې خوا ته ویننم. وی ولې؟ وی ته خو ما ولیدې د محمد سره ناست وې بله ورځ صلی الله علیه وسلم. ته ورته وی ګوره زه په اسې په لاره باندې تېرېدم هغه راته اواز وکړه زه یې خواله ورلم. وی نه زما مخې له رانه شي، تا د هغه سره بیا دوستانه یارانه جوړه کړې ده. ده ورته ډېر قسمونه ډېر قرآنونه څه او څه چې کوم دی نو وکړه چې یاره زه نه یم ورغلی هسې اوسه ناسته مې کړې ده د هغه سره په دین کې شریک کېږم نه. هغه ورته وی نه دا خبره ما ته ابوبکر هم کوله چې زه اوس هسې کېنم. هغه یې په خپله لاره راواړو که نه دا خبره به عثمان هم کوله، هغه یې په خپله لاره راواړو که نه دا خبره به عمر هم کوله، هغه یې په خپله لاره راواړو که نه ته هم په ده پسې ور روان یې او د ده ملګری کېږي. وی معافي غواړم زه نه ملګری کېږم د ده. وی په څه شرط مې معاف کې؟ دغه عقبه ورته وی عقبه ابن ابي معيط وی په یو شرط مې معاف کوم. وی څنګه؟ وی لاړ شه اوس به رسول الله
رسول الله خو ورته نه وي خو محمد هغه په پلان کې ځکه د عبد الله زوی ناسي اله به د ماپ کومه چې د هغه مخې ته لاړ شي او په مخ ولا لاړی کی کافر ورته وي اله به د ماپ کما چې کله لاړ شي او د رسول الله مبارک په مخ باندې لاړی تو کې نو زه به ویم چې او ته د ملګری نه لہذا لاړ شو په لاړی تو کو بیا به کوم دینو زما سره ګرځي دا عقبه ابن ابي معيط دا خبيث لاړ او رسول الله مبارک په وځي کېو چې څومره پیار او مینه وسره رسول الله مبارک کوله رسول الله مبارک مخامخ د رسول الله مبارک په مخ باندې لاړ بیا راغی هغه کافر ته وی چې ستا چې کوم شرط هغه ما پوره وي اوس زما تسلی وشول چې او ته چې کوم دینو د ملګری نو رسول الله مبارک ته دومره تکلیفونه رسولې شو دغه عقبه ابن ابي معيط دا دومره چې کوم دینو پریوته انسانو چې رسول الله مبارک یو ورځ مونږ کاو او دې سردارانو په خپل مینس کې مشوره وکړه میټینګ کې دا منتخب ک چې یاره دې سړی له چې کوم دینو څه تکلیف اوس ورکول غواړي چې ریمون نه خلار شي وی چې تکلیف ورلسه ورکړي شي مشرانو دا خبره وکړه چې یاره دې چلې پلان کې ځکه اوخ زبا شوی دی او د هغه لره به سوک راوړي چې دې څنګه سجدي له لاړ شي او د فملا باندې کې خو دا عقبه ابن ابي معيط د پاسې دوی زبې راوړ اقل لري راوړ رسول الله مبارک چې څنګه سجدي له لاړ د پیاله رې چې کوم دین ورويشت رسول الله مبارک واپس را پاسې دین شو حتی تر دې پورې چې د کور زنانه رالی او رسول الله مبارک نه چې کوم دین وغلره لری ک او رسول الله مبارک بیا راوچت داو چې رسول الله مبارک ته په دې دین باندې یقین وک یو لمحه هغه ته تکلیف رسیدلې یو لمحه هم د دې شخص متعلق رسول الله مبارک ورته چرته چې کوم دینو دته څه کنزل څه خبره سپور استغه دا نه وی کړی الله جل جلاله به جواب ورکړ الله جل جلاله په کوم شان سره جواب ورکړ هغه شان سره جواب ورکړ چې د متعلق الله جل جلاله آیاتونه نازل ک و یوم يعض الظالم على يديه چې د قیامت په ورځ باندې با هغه شخص چې رسول الله مبارک ته تکلیف رسولې ده دغه عقبه ابن ابي معيط هغه ورځ باندې ودی په خپل لاسونو باندې چکونه لګي او دې بسوي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې په دنیا کې ما دقه سړی دا خپل دوست نه وې جوړ کړي نو دا څومره بخمه او ما د رسول الله مبارک په لار باندې خپل لار سیده کړې وې نن به کوم دینو ما ته تکلیف نه وې دې به د خپل لاسونو خوري چکونه بلګي په خپل لاسونو باندې نو رسول الله مبارک ته لمحه په لمحه دا تکلیفات رسولې شي یو بل چې کوم سردارو او دیو بو ته ډیر لوی نسبت کا ابی ابن خلف هغه رسول الله مبارک مخې ته راغی او رسول الله مبارک ته چې په دې خلو ول صورت هغه ورته وي ته وګوره ته د مشرۍ چې کوم دینو خبرې کې ته خو د یو غریب خاندان سره تعلق ساتي ستاسو خو چې کوم دینو څه پیسې نشته ده ته خو یو کمزور شخصیت په دې کلی کې غټ خلک ته هغه ته چې کوم دینو ولې نبوت نه ملاوي همیشه به د خپل خبره چې کوم دینو پر رسول الله مبارک باندې اوچته ګرځول رسول الله مبارک به خاموش درد او تکلیف دا و چې دا سړی ایمان به کله راوړي کله به د متاثر کیږي چې د چې کوم دینو زموږ د لارې تراشي سخت تکلیف رسول الله مبارک ته ورک حتی تر دې پورې چې رسول الله مبارک ته په ډک مجالسو کې کنځلې کړل د دې متعلق هم دغه ابی ابن خلف متعلق الله جل جلاله چې کوم دین آیاتونه نازل دغه امیه دا ځان له وډیرو یو سردار ځان لوی سړی حساب چې رسول الله مبارک مخې ته راغی او د سره یو اډوکی راواغس اډوکی او په دې لاس کې دې سی واچو وی ګوره محمد د چوره میده یک او بیا رسول الله مبارک ته وی ګوره محمد ته خلق په دې خبره باندې دوکه کې چې مونږ مړ شو نو بیا چې کم دینو یو رب موجود دی هغه دوباره مونږ را پاسه چې دا اډوکی دې سه میده شي نو څوک ته چې دا اډوکی به بیا انسان جوړ کیو بیا په دې کې روح واچي الله جل جلاله آیاتونه نازل
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. دا سړی دا مونږ ته مثالونه بیانوي د اډوکو ونسي خلقه د خپل ځان هېر کړی دی. اډوکی خو بیا هم لا موجود دی. الله جل جلاله وایي ته ځان ته سوچ وکړه ته په دنیا کې د سرې نه وینه او ته ما څنګه پیدا کړې. یو ورځ به داسې راشي ستا جوسان ستا میټیریل خو بیا هم په قبر کې د خاورو په شکل کې موجود دي. دا به زه پیدا کم دا به را ژوندي کم او ته به زما مخې له راشي. داسې تکلیف د دغه سړي متعلق چې رسول الله مبارک ته به ردې بدې وي. الله جل جلاله قرآن کې آیتونه نازل کړه ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. ای ته پیغور ورکې ته د غربت او د کمزورۍ پیغور ورکې. تا ته پته نشته دی چې ستاسو دا کم مال دی کومه دبدبه دی دا به ستاسو همیشه نه یو ورځ په تا باندې را روانه ده چې ته به ایک یوازې زما مخې ته بربند ودرېږې. ای حتی تر دې پورې چې ته په دنیا کې د ځان دپاره د بهترینو کپړو انتظام کې د بهترینو چشمو انتظام کې د بهترینې جورابو او بهترینو ټوپو انتظام کې دا هیڅ شی به ستاسو نه ته به خالي ماته ولاړې. ستا ټیکانه الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. دسی اور ته به دې وولم دسی اور ته به دې وولم چې ستا زړه به د دې اور د وجې نه چې کوم دی نو دا خوټ کېږي. الله جل جلاله دا آیتونه د هغه متعلق نازل یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې دین د کبله هر قسمه تکلیفونه رسېدل. دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته چې مخکې ما تذکره کړو هر قسمه تکلیفونه رسېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاستقم کما امرت چې څنګه وته الله جل جلاله حکم کړو اقشن قائم ولاړ. رسول الله مبارک یو صحابیه ده ایمان پر راوړل د جسم نه ډیره کمزوري ده. محدثین لیکي دومره کمزوري ده چې د عملای راټیټه شو ده او د ابو جهل وینځه زنیره رضی الله تعالی عنها دا د هغې نامه ده. دا د ابو جهل وینځه. ابو جهل ته خبر شو چې دی بوډۍ هم چې کوم دی نو ایمان راوړی دی څو کرته یې راوغوښتله. دا خبره ورته وکړله چې ګوره ته په دې سړي باندې ایمان مه راوړه. دا زما دپاره ډېر لوی عار دی چې ته زما په خدمت کې زما د انډر د لاندې زه د مالک یم. سبا به خلک وایي چې خپل د کور سړی چې کوم دی نو نشي منع کولی. ته ایمان مه راوړه په ده باندې. خو هغه نه قلارېده. ده وایي ورته دومره تکلیفونه ورکړه چې یو ورځ یې وایي دا را وغوښتله او د دې نه به دا کپړې ترې ټولې لرې کړې او ماشومانو له په لاسو کې لختې ورکړې چې دا بهر دی کوڅې ته وباسئ او دا ګرځوئ چې د دې طرف نه ور په مخه کوي په کپړې پسې نشته په هغه بوډۍ صحابیه پسې د دې طرف نه ور په مخه کوي هغه سر ته یې وباسئ بیا یې را په مخه کوي د دې بازار دې سر ته یې را وباسئ او دا معامله ورسره کوئ. خو هغه بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت رسول الله مبارک د عشق چغې وایي چې په دې باندې کله وایي سنبال نشوه برابر نشوه نو وایي د دې سره داسې معامله وکړه چې راوی غوښته او کسانو له لوی لوی لوړې ورکړې د دې لاسونه او خپې مات د دغې ضعیفې کمزورې صحابیې لاسونه او خپې مات. خو بیا هم د رسول الله مبارک د عشق چغې ویوال چې په دې سره هم برابر نشوه نو بیا یې وله غاښونه مات کړه چې ته واوړه د دې خپلې خبرې. د دې سره هم وایي چې برابر نشوه او دغه د رسول الله مبارک د مینې او محبت د اظهار چغې به یې والې نو بیا یې داسې معامله وکړه چې یو غټ لوړې راواغسته او د دې دا سر یې وواهه چې کله یې وله وایي سر وواهه نو د دې وهلو سره د سر رګونه یې وشلېده او د هغې د وجې نه یې نظر ختم د دغې بوډۍ زنانه کمزورې. دا خو زه وایم که نه قیسه مې روانه کړې ده کومې خو انسان خپل ځان اسره کړي چې هسې ما ته داسې تکلیف را رسولی کېږي نو زما به څه حالت. اوس یو زنانه ذات ته داسې تکلیف رسولی کېږي نو د هغې به څه حالت. او اوس بیا زنانه هم جوانه نه ځوانه مضبوطه نه بلکې یو کمزوري بوډۍ څه حالت دی. و چې کله ولا سر وواو نو د سر رګونه یې وشلېده د هغې د وجې نه یې نظر لاړ چې نظر یې کله لاړ
نو دی ابو جهل ورته د پیغور په تور باندې یو خبره وکړه چې زه زنیری ما در له نظر ختم کو او ته چې کوم د رب چغې وې بار بار هغه ته आवाज کې هغه رب دې وستاله دوباره دا نظر درکړي دا و یو کمرې ته لاړو الله تعالی سوچت کړ چې الله زما کپړې دی وېستي په بازار کې زه وس غلولم په ماشومانو زه وهلم خو ما تر اوسه پورې چرته شکایت تا ته نه دی کړی چې الله د دنه بدله واخلي زما غاښونه وویستلی شو خو ما چرته چغه نه ده وال چې الله د دنه بدله واخلي زما اډوکې کمزورې مات شو خو لیکن ما چرته آواز نه دی کړی چې ربه د دې نه بدله واخلي نن زه تا ته لاسونه اوچتوم زما سترګو کار پرېښی دی د دې سترګو د نظر هم پروا نشته دی الله خو صرف د دې یو څیز د وجې نه لاسونه اوچتوم چې ستا د نوم پیغورې راکړی ستا د نومه پیغورې راکړی دی ته یې راته مخې ته کړی ته یې راته یاد کړی چې ستا رب څه کولی شي نو زه ودې کړي تا له نظر دوباره راوړي الله دوه خبرې وکړه یا خو اوس ما له مرګ راوله چې زه د دنیا نه لاړه شم چې دا غم مې لرې شي ستا دا پیغور برداشت کولی نه شم یا داسې وکړه ای الله چې ما له دا نظر دوباره راوله او خپل احسان خپل چې کوم دی نو قدرت په دې خلکو ښکاره دغه زنیره بهر ته چې راووته نو دقې ابو جهل ورته بیا پیغور ورکړه چې ها وایه که نه ته چې کوم رب رابلې هغه رب درله نظر راوسته که نه زنیرې وی لاس کته کړي نو چې الله جل جلاله ورته دوباره چې کوم دی نو په سترګو کې نظر راوسته چې بهر ته راووته نو دی ابو جهل ورته ووی چې دا څه دي وی چې دا دوه دي ځان ته اشاره وکړه وی چې دا څوک دی وی ده ورته ووی صحابیه و د رسول الله مبارک په زړه کې جذبه و د دین وی چې دا ابو جهل شیطان دی دا ابو جهل شیطان نو داسې دومره تکلیفونه ورکړی شو دومره غم دومره چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغسې چې تر دې حده پورې چې ښځه د انسان څومره د غیرت سیز دی بیبي د انسان څومره د غیرت سیز دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پورې خبرې شو کنزل ورته شو دي پیغورونه او الزامونه پې لګېدل دي خو د هغې باوجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم جذبه هم نور اوچته شوې رسول الله مبارک په خپو کې وینې چې کوم دی نو دا چم شو دي پڼې مبارکې ډکې شو دي خو د هغې باوجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم جذبه نور اوچته شوې دغه درد او دا تکلیف ټولو صحابه کرامو ته رسېدلی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د پاره د دین د خورولو همیشه د پاره د قرآن د نشر و اشاعت د حدیثو د نشر و اشاعت تا کار کړی د دې نه یو څو خبرې موږ ته معلومې شي چې ګوره رونو دا څومره نومونه ما یاد کړه ولید ابن مغیره امیه ابن خلف ابی ابن خلف عقبه ابن ابي معيط او دا لوی عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ټول دا الله جل جلاله غر کړی دي ولې غر کړی دي یو سیس د دې عبرت حاصلول پکار دي د الله جل جلاله د دوست سے دشمنی اخو دي الله جل جلاله د دوست سے دشمنی کړي او قرآن کی حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما ته الله جل جلاله ویلي دي یعنی حدیث قدسی دی ما یرویه عن ربه هغه چې رسول الله مبارک روایت کوي د خپل ربنا الله جل جلاله ورته سوی چې من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب چې کوم سړی زما د ولی او د دوست سره دشمنی کوي نو الله جل جلاله وی دې سړی مال چې کوم دی نو د جنگ چیلنج راکړی اوس تاسو ماته ووایئ او په یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي فقد حاربته بالحرب دې سړی زه ماته دعوت راکړی دی الله جل جلاله ارشاد فرمایي دې سړی ماته دعوت راکړی دی د جنگ اوس تاسو نه یو تپوس کوم چې کله یو انسان د چا سره دشمنی ساتي نو د هغه په زړه کې اولنۍ خبره دا راځي چې د دې خپل دشمن لویه سرمایه ضایع کړم داسې یې که نه
چې د دې دشمنه لوی سیسته ز نقصان ورسوم. اوس الله جل جلاله چې تا خپل دشمن جوړ ک نو الله جل جلاله بستا لوی یو سیسته نقصان رسي. هغه لوی نعمت علما کرام وای په دنیا کې د مسلمان د لپاره لوی نعمت چې کوم دی نو ایمان دی. څه شی دی؟ ایمان. نو چې څوک د الله د دوست د ولی سره په زړه کې دشمنی ساتي، مخامخ دشمنی ساتي، نو د ټولو نه اولنې سیس الله جل جلاله د دې سړي نه ایمان اخلي. ایمان ته واخلي دی ګرځي جمعات ته راځي څه کوي او صدقې او خیراتونه کوي، خو دننه د ده زړه چې کوم دی نو کوکله پروت. څنګه چې دغه خلکو ته الله جل جلاله ایمان نه نصیب کاو، وجه یې څه وه؟ د الله جل جلاله دوست محمد رسول الله، تاسو ټول وایئ صلی الله علیه وسلم، هغې ته یې تکلیف رسول. نو هسې سم اراده ده د نن نه بعد کم از کم خپل زړه د علما کرامو د اولیاء الله که عالم نه هسې د الله دوستي نیک سړی د هغو د خبرو نه د هغو په شیشه د دې ټولو څیزونو چې کوم دی نو زړه دا صفا ساتل پکاري. او بل یو عالم فرمایي چې د علما کرامو د اولیاء کرامو دا غوښې چې کمې دي که نه، دا وایي دیو ته زهر ورکړی شوي دي، په دې کې زهر ګډ شوي دي چې څوک دا غوښې یعنې چې غیبت کوي د عالم د ولی. نو دا داسې ده حدیث کې تاسو فضایل اعمال کې بار بار ویلي، دا داسې ده لکه چې د خپل مړ ورور غوښې خوړل دي. نو دا داسې ده لکه د دغې عالم غوښې دي وخوړې چې به ده پسې د خبرې وکړي چې دا غوښې دي وخوړې نو په دې کې زهر دي. یو ورځ به داسې راشي چې ته به یمرض، ته به بیمار شي، ویموت ولو بعد حین، او د دقې غیبت ته وجې نه به د الله جل جلاله مړ کوي اگر که څه موده بعد ولې نه. دا خپلې خولې دا د دې علما کرامو د دې مشرانو د دې بزرګانو د غیبت نه د خبرو نه موږ په سترګو ولیده. داسې ډېر مثالونه موږ ته پراته دي چې کومو خلکو په علماو پسې په مشرانو پسې ردې بدې ویلي، هغه خلک الله جل جلاله همیشه ګورې غر کړی. بله ورځ په ما پسې یو سړی راغی وی چې یاره دا پلان کې سړی چې کوم دی نو داسې قسم له خبرې کوي. ما ورته وویل ګوره ما یې داسې چل دی چې دا دنیا نه ده، دا یاد ساته دا ګوره یو فلم دی. دا څه دی؟ دا یو فلم دی. دا ټوله قصه چې کومه ده دا د برې نه الله جل جلاله کیمرې فټ کړل. که زه او دی جدا شو او پټې خبرې وکړو چې یاره د دې شخص متعلق چې کوم دی نو دا داسې دی داسې دی داسې دی، نو دا فلم چې کوم مونږ وړاندې کوو یو بل ته دا د برې نه الله ګوري. یو ورځ به داسې راشي چې دا ټول خلق په موجودي د آدم علیه السلام نه واخله تر آخري انسانه پورې، او دا فلم به الله جل جلاله ولګوي چې ستا متعلق دې دوو کسانو دې درېو څلور پنځو شپږو دې کلي دا قسمه خبرې کولې. اوس یې وګوره دا فلم به یو ورځ ښکاره کېږي. د دغې فلم د ښکاره کېدو نه مخکې مونږ چې کوم دی نو هغه فلم د الله جل جلاله په در کې ښکاره کړو چې هغه د اتفاق، د ورورولۍ، د رحم، د کرم د الله جل جلاله په در کې د سوال او د زاریو داسې به کوو که نه انشاءالله. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.